قائم مقام امیر جناب ډاکټر الهی جان صاحب ته چې هغې ستاسو وړاندې د خپلو خیالاتو اظهار وفرمایي. دا ملګري د خالي کورسو ته راوړی او دې برنډه کې چې کوم ملګري ناست وي ځوانان هغې خو دې لاندې پنډال ته راکوشي مشران لپاره ناست وي نو خیر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه السلام. جناب صدر جلسة، معزز علماء الكرام، تمام حاضرين دا جلسة جامع محمودیه سالانه چې کوم تقریب د دستربندۍ وي د ماشومانو د حفظ او د مختلفو درجاتو د انعاماتو په بنیاد سره منعقد کړی شوی. مدارس دا د الله تبارک و تعالی د دین د اسلام د ترویج او د حفاظت ټکانې دي. عالمي دنیا چې څومره د اسلام خلاف څومره منصوبې جوړوي، که هغه په عقایدو حملې کوي، که هغه په معیشت حمله کوي، که هغه په اسلامي تهذیب حمله کوي، که هغه په اسلامي اقدارو حمله کوي، که په اسلامي قوانینو حمله کوي، او کاغه د مسلمانانو په خاورو په سرحداتو حمله کوي. نن د دغه ټولو جواب صرف د مدرسې نه ملاوي. نن مدرسه د ټول کفر مقابله ته مخامخ ولاړه، نه د مسلمانانو حاکمان او نه د مسلمانانو قاضیان او نه د مسلمانانو لیډران د اسلامي تهذیب هیڅ خدمت او دفاع نه کوي. که موږ نن د دنیا مطالعه او په دغه سټډیو په مطالعه کې وګورو نو د اسلامي اقدار حفاظت په دې وخت کې صرف کېږي دغه د مدرسې د سټایل. نن که د ناموس رسالت باندې حمله وشي، مدرسه ګراوند ته راوځي او زما ججان حضرات هغه خلق با عزت رها کړي او بار دنیا ته وځي. که په ملک څومره مقتدر قوتونه دي،
په پاتې شي تاسو ګورئ تاسو اورېدلي سرکاري کارخانې پرایویټ شوې د سکولونو د پرایویټ کېدو منصوبه روانه ده جازونو د پرایویټ کېدو منصوبه روانه ده پرایویټ شل د صحت د هسپتال د پرایویټ کېدو منصوبه روانه ده هغه څه پرایویټ شل او مدرسې ته راننوځي دا سرکاري کوو په کوم ځای چې ستا بجټ خرڅ کېږي چې چاله بجټ ورکوي چاله تنخواه ورکوي چاله مراعات ورکوي هغه نن پرایویټ طرف ته روان دي او په چا چې مراعات بندوي یا سرکار طرف ته روان دي عقل دی دا ولې سرکار طرف ته ځي نن تا په پارلمنټ په هغې باندې قبضه کړې ده هلته خو د اسلامي اقدارو خلاف قانون جوړوي نن ستا په د ملک په دفاعي قوت د هغې بیروني قبضه ده چې هغې کوم د استعمالوي هلته استعمالوي نن ته مدرسه هم د اسلام خلاف استعمالول غواړي دا یاد ساته دا مدرسه د الله ده دې کې د الله فوجونه دي څوک چې ورسره سر ټکراوي په تاریخ کې هغې خلکو شکست خوړلی دی تاسو هم شکست ورنګرځئ انشاءالله کېدی نشي نن دا طالب العلمان دا ماشومان چې په نظر راځي دا د اسلامي اقدارو او د حدوداتو د اسلام د عقایدو د اسلام د شریعت د اسلام محافظین او مجاهدین دي په مخ د ځمکه نن دا د هغې اصحابو په صف ولاړ دي کوم اصحابو چې په جنگ بدر کې ابتدا کړه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره تر جنگ تبوک پورې مزل کړی او د هغې جهادونو آغاز هم د دغې مدارسو هم د دغې فټکي د خاوندانو نه شوی دی موږ نن دا خبره د ملک مقتدر قوتونو ته کوو که د پاکستان بقا غواړئ په عالمي دنیا کې عزت غواړئ په عالمي دنیا کې د اسلام سربالایي غواړئ د دې مجاهدینو په صف باندې ودرېږئ قسم په خدای نن د دې ماشوم د دې مجاهد صف د دنیا د لوی جرنیلانو نه اهم دی چې دې د اسلام دفاع کوي تاسو د بې حیۍ دفاع کولی کار خدا ده مونږ خو تاریخ لرو مونږ خو یو ماضي لرو چې زمونږ جرنیلانو به زمونږ قاضیانو او حاکمانو به د یوې پیغلې په آه باندې ملکونه فتح کول خاورې به یې اخیستلې هغه اسلامي جرنیلان هغه اسلامي حاکمان هغه اسلامي قاضیان نن ولې د هغې ورثه نشته نن د هغې ورثه مدرسې ته منتقل دي تا چې کومې چوکۍ نیولې دي هغه چوکۍ د دې پټکي د خاوند کول پکار دي قسم په رب چې دنیا کې به امني بیا به د مسلمانانو پیغله د کافرو په جیلونو کې نه وي پرتې دا مدرسه دا داسې وړه غوندې چوړې نه ده دا کنن ساده په نظر باندې راځي دا کنن خلکو ته کمزوري په نظر باندې راځي خو نن په ټوله دنیا کې د مدرسې نه ماورا د اسلام د خدمت چوړی نشته
دا د اسلام د خدمت چوڼی دي دا د اسلام د خدمت مراکز دي دا د هغې د حفاظت قلاګانې دي او انشاءالله العزیز موږ به د اسلام دغه چوڼی آبادې لرو دې ملک کې ته به حیران پاتې شي ته به نه وایې چې په دې پارلیمنټ کې مسلمانان ناست دي قانون یې پاس کړ چې دا 1300 کالو پورې چې هلک او جنانۍ واده به نه کوي دا قانون په زناورو کې هم نشته خبره پوهېږئ دا قانون په زناورو کې هم نشته تبشن زناورو کې نشته د زناورو تعلق د بلوغت سره دی تاسو ټول وخت تېروئ که غوا ساتئ که میخه ساتئ که چیلی ساتئ چې کله هغې خپل حد د بلوغت پوره شي بیا زمیندار سوی د واده لایقه ده ټیک ده که نه زناورو کې هم دا قانون نشته کوم چې ته جوړوې ته د زناورو نه هم لاندې راوړې خو بیا هم نن یورف 45% اولاد داسې پیدا کړي چې د پلار پته نشته دا د هغې رپورټ دی چې 45% بچي په یورپي ملکونو کې داسې پیدا کېږي چې پلار یې نه معلوم نن په پاکستان کې 100% پلار معلوم دی خو تاسو نه تپوس کوم دا مجمع چې ناسته یې چې کله دا قانون پاس شه نو بیا به پاکستان کې 80% بچي داسې پیدا کېږي چې پلار به یې نه معلوم هغه د 1300 کالو د عمر پورې یو قانون جوړ کړی دی بیا هم کلب ته یې نه پرېږدي شرابو ته یې نه پرېږدي بې حیا مجلس ته یې نه پرېږدي نن خو ستا د موبایل قانون نشته د 5-6 کالو ماشومې او ماشومې سره په لاس کې هغه موبایل وي چې په هغې کې برېښنا زندګي تېرېږي لګیا نن دې معاشرې هغې حد ته لاړه چې نن استاد د سکول پرنسپل د سکول عمله دا روحاني پلارانی نن په دې معاشره کې ستا د ګندې معاشرې د لاندې نه نن د استاد او د شاګرد احترام هم پامال شه هم پاتې نه دی هم ختم شه د پلار او د لور احترام هم ختم شه د رور او د خور احترام هم ختم شه نو لاول معاشره پاکه کا بیا دغه نظام ته ځه معاشره دې ګنده جوړه کړې ده معاشره دې د غلاظت نه ډکه کړې ده او هلته قانون هغه جوړی چې په هغې کې ته دا معاشره په خپله بېدینۍ ته قانونا جوړی خو نن ستاسو په مخ یو سفیره راغلله کوم چې ستاسو پلاران دي کوم چې ستاسو په چا پسې اقتدا ده ذاته مهذب خلک وایي او وایي چې موږ حقوق بشري غواړو موږ حقوق نسوایي غواړو موږ د ماشومانو حقوق غواړو نن د هغې د لاسه نه د ماشومانو عزتونه تار په تار دي په هغې کې د هغه خلک شامل دي چې جرنیلان دي بادشاهان دي قاضیان دي لیډران دي چې د 6 او 7 کالو ماشومانو عزتونه یې پامال کړل دا زما دي په الله وکړله دنیا ته یې وښودله چې نن خو ته د مدرسې عالم پسې خندا کوې کوم ته چې مهذب خلک وایي نن هغه خلک د بېعزتۍ سره یې څه ماشومان یې هم خوړل هم یې بېعزته کړل هم یې ترې غوښې خوړلې درندې ترې جوړې شولې دا مدرسه انسانیت ښایي موږ دنیا ته وایو او بیا خاص کر د خپل ملک جرنیلانو ته هم وایو قاضیانو ته هم وایو حاکمانو لیډرانو ته هم وایو چې امن غواړئ اتحاد غواړئ ترقي غواړئ د مدرسې د طالب په صف ودرېږئ قسم ملک به ممادي دنیا به م ابادئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین